ملګرو دا سیټ تکلیف تاسو څه ښکاري که نه، دا سړی په دې حالت کې مونځ نه پرېږدي او راغلی مسجد ته مونځ کوي. نو هسې د سوچ خبره دا ده که نه چې مونږ او تاسو سره څه جواز دی، مونږ او تاسو سره به څه بهانه چې مونږ او تاسو مونځ نه کوو، اذان واورو مسجد ته نه ځو مونځ نه کوو، او په داسې روغ صحت الله راته لاسونه خپې ټول جسم ښه برابر ښه مزېدار ښایسته راکړی، او د دې باوجود هم چې مونږ مونځ نه کوو که نه، هسې مونږ سره به څه بهانه او څه لاره به وي مونږ سره چې مونږ هغه الله ته مخې ته کړو چې یا الله د دې د وجې نه ما مونځ نه کولو او دغه کمی و په ما کې یا دغه مشکل و ما ته ما ځکه مونځ نه کولو. او دغسې خلک چې په دې حالت کې مونځ نه پرېږدي، نو دا یو ډېر غټ سوالیه نشان دی په مونږ او تاسو باندې. راځئ چې نن نه پس مونځ قایم کړو، کوم مونځونه چې قضا شوي پرې ایښي دي په هغې باندې توبه استغفار او قضا د هغې راوګرځو، او آینده دا عزم وکړو، دا وعده د الله سره وکړو چې الله نن نه پس به زه ستا حکم نه ماتوم او نن نه پس به زه د مونځونو پابندي کوم. د مونځ په فضایلو نه شروع کېږم چې مونځ څه شی دی څه شی دی او څومره ثواب دی او څومره عذاب دی، خو دغومره درته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کافر او مسلمان ترمنځ چې کوم بنیادي فرق او بنیادي هغه بارډر دی هغه دغه مونځ دی. یعنې د کفر او د اسلام ترمنځ چې کوم سیز فرق واضح کوي که نه، کوم فرق پکې رامعلوموي، نو هغه صرف او صرف دغه مونځ دی. نو مسلمان چې دغه مونځ پرېږدي نو ته سوچ کوه چې هغه به څه شی وي، د هغه به څه کېږي. لهذا مونځ اول ما یحاسب به العبد الصلاة، د قیامت په ورځ به د بنده سره د ټولو نه مخکې حدیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه مخکې به د مونځ حساب کتاب کېږي د بنده سره چې د چا مونځ صحیح راووتو. دا د حدیث الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د به شاته ټول عملونه صحیح راوځي، او که د چا په مونځ کې اخوا دېخوا راووتل، مونځ یې کمې کوتاهۍ او صحیح نه نو شاته ټول عملونه به یې ګډوډ وي. نو لهذا د مونځ پابندي شروع کړو، تر ننه پورې چې کوم غفلت شوی په دې باندې توبه تایب شو، د دې کمې کوتاهۍ چې دی دا پوره کړو، او آینده چې دی د مونځ چې دی انتهایی پابندي شروع کړو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دغه کلیپ در سره مخکې شیر کړئ. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي.